بعضې خلک کله کله دا یو شکوه شانتې کوي چې یاره مونږ دعاګانې غواړو د الله تعالی جل جلاله نه خو په عاجزۍ سره او په آدابو سره، خو لیکن زمونږ دعاګانې قبلیږي نه. نو په دې کې به څه حکمت وي؟ صاحب د رسالې کوشیري ذکر کړي دي چې د کم یو انسان دعا خدای تعالی ته محبوبه شي نو دغه بنده دعا الله تعالی زر نه قبلي. ځکه هغه مبارک فرمایي او روایت ذکر کړي چې کله یو انسان ډیر په عاجزۍ سره او په خپل شان باندې دعا کوي چې الله تعالی ته د خپل بنده د دعاګانې محبوب او خوښي شي، نو الله تعالی حضرت جبرئیل علیه السلام ته وایي چې اے حضرت جبرئیل زما د بنده د حاجتونه زر مو پوره کوه، زه په دې ډیر خوشحالیږم چې دا بنده زمانه بار بار دعاګانې وغواړي. نو چې کوم یو انسان الله تعالی د خپل حاجتونه وړاندې کوي او د انسان د دعاګانې سمدس نه قبليږي، نو دې پوه شي چې زما د دعاګانې الله ته خوښې دي، بار بار د الله تعالی نو سوال کوي او نو امید کیږي نه د دغه انسان د حاجتونه به الله تعالی پوره کړي، خو لیکن د دعا وختل الله تعالی ته ډیر خوښ دي، ذکر د انسان په دعا قبلېدو کې تاخير خدای تعالی راولي.